A'udhu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome guys. Today we are going to start a new lecture on the topic of cell division. For biology के मुंगनन यो most interesting topic چې کوم دی دا موږ نن ډیسکس کوو کوم ته چې موږ وایو cell division. Okay, cell division چې کوم دی دا په biology کې 5 نمبر چپټر دی او مخکې کتابونو کې چې کوم دی د دې ډېره غټه ویلیو ده چې په سیل ډیویژن باندې تاسو پوه شئ داسې شوه چې 20% دغه بایو چې کوم دی دا تاسو کار وکړو چې پل پې پوه شئ ټیک شوه راځو خپل ټاپک ته سیل ډیویژن څه ته ویل کېږي ټیک شوه سیل ډیویژن چې کوم دی دا یو بایولوجیکل پروسس دی ټیک شوه دلته ما چې بایولوجیکل پروسس شو اټس مین چې دا په لیوینګ ارګانیزم کې کېږي ټیک شوه ځکه چې بایولوجي چې کوم دی ډیل وذ د سټډي اف لایف اف لیوینګ ارګانیزم د لیوینګ ارګانیزم لایف چې کوم دی څه کوي او سټډي کوي نو بایولوجیکل پروسس یو بایولوجیکل پروسس دی ټیک شوه کوم چې په یوکاریوټیک سیل کې څه کېږي اکر کېږي یوکاریوټیک سیل موږ څه ته وایو هغه سیلز کوم چې دغه وي هغه کې نیوکلیس پکې موجود وي مایټوکانډریم پکې موجود وي او د هغې ارګنې چې کوم دي هغه ممبرین باونډډ وي هغې نه ممبرین ته وي ټیک شوه یو یې پروکاریوټیک سیل او یو یې یوکاریوټیک سیل نو دا په څه شي کې کېږي په یوکاریوټیک سیل کې کېږي ټیک شوه په لیوینګ ارګنیزم کې په یوکاریوټیک سیل کې کېږي د کوم په ذریعه چې ون پیرنټ سیل یو پیرنټ سیل څه شي ډیوایډ شي څه شي ته ډاټر سیلز ته لکه د یو سیل نه نور سیلونه جوړېږي یا ته دوه جوړېږي یا ته څلور جوړېږي دوه چې د کوم پروسس کې جوړېږي هغې ته موږ میټاسس وایو هغه به وروسته ډسکس کوو څلور چې د کوم جوړېږي هغې ته موږ میاسس وایو ټیک شوه بایولوجیکل پروسس کوم چې په یوکاریوټیک سیل کې کېږي او د کومې په ذریعه چې یو پیرنټ سیل چې کوم دی ډیوایډ کېږي نیو ډاټر سیل ته ټیک شوه نیو ډاټر سیل پیدا کوي از کالډ سیل ډیویژن دې ته موږ څه وایو سیل ډیویژن ورته وایو سیل ډیویژن د هیومن او د ادر لیوینګ ارګانیزم لپاره چې کوم دی دا ډېر امپورټنټ دی ټیک شوه لکه څنګه ګوره بیکاز اټ هیلپس ان گروث اف د باډي د دې وجې موږ غټېږو مایټاسس چې په انسان په باډي کې کېږي د دې وجې نیو سیل پروډیوس کېږي چې نیو سیل پروډیوس کېږي نو انسان څه کېږي دې سره غټېږي ټیک شوه چې مایټاسس سټاپ شو ټیک شوه نو زموږ دغه به صحیح سروایول به امپاسبل یو موږ به غټېږو هم نو نمبر دویم ریپیر اف ډیمیج ټیشو کوم چې ډیمیج شوي ټیشو وي لکه څنګه چې یو کس راپرېوځي او خوږ شي ټیک شوه او ټیشو چې لاول دی هغه ټایم کې ډیمیج وي بیا وروسته څه شي ښه شي لږ ربطه هغه ښه شي نو دا د څه په ذریعه باندې کېږي د مایټاسس په ذریعه باندې کېږي او مایټاسس هم یو قسم د سیل ډیویژن دی ریپلیسمنټ اف ډیډ آر اولډ سیل ټیک شوه مړه سیلونه یا د اولډ سیل زاړه سیلونه د هغې ریپلیسمنټ پکې کېږي هغه چې کوم دی د باډي نه ختمیږي او نیو سیل چې کوم دی هغه پکې څه کېږي پروډیوس کېږي نو چې نیو سیل خامخا په یو شي کې نیو سیل پروډیوس شي نو شي کار ښه کوي ټیک شوه اوس چې لکه مونږ اگزامپل واخلو په یو بیټري زړه ده ټیک شوه د هغې وخت ډېر شوی د هغې پلیټونه چې کوم دی هغه خراب شوي دي نو هغه چې کوم دی دوه پکې لګوي او یو بیټري ته پول نه وي واغسته نو هغه چې کوم دی درې پکې لګولی شي نو داسې قسم اگزامپل چې کوم دی د ریپلیسمنټ اف ډیډ آر اولډ سیل کې مونږ ویلی شو ها ریپروډکشن د میاسس په ذریعه باندې میاسس هم یو قسم د سیل ډیویژن دی د دې په ذریعه باندې ریپروډکشن کېږي نیو ارګانیزم چې کوم دی دا پیدا کېږي د یو پیرنټ نه چې کله نیو ارګانیزم ګیمیټ زایګوټ پیدا کېږي دا د څه په ذریعه باندې پیدا کېږي میاسس او میاسس یو قسم د سیل ډیویژن دی ټیک شوه فارمیشن اف ګیمیټس سیکشوال سیل چې کوم دی دا په انسان کې جوړېدل دا څه شي کار دی میاسس کار دی د په میل کې سپرم او په فیمیل کې ایګ چې کوم دی دا د څه په ذریعه باندې جوړېږي د میاسس په ذریعه باندې جوړېږي او دا دواړه شیونه چې کوم دی دا د ریپروډکشن لپاره موسټ امپورټنټ دی که چېرې دا شی نه وي نو نور نسل به نشو پیدا کېدی ټیک شوه دا خو د دې امپورټنټ شو ټیک شو چې دا ولې دومره امپورټنټ دی اوس د سیل ډیویژن ټو ټایپس دي یو ته مونږ وایو مایټاسس او بل ته مونږ وایو میاسس مایټاسس خو ما چونکې په دې باندې ما لیکچر هم اخیستی دی خو بیا هم جنرالي به موږ ډسکس کړو مایټاسس چې کوم دی هغه ټایپ اف سیل ډیویژن دی کوم چې په
دغه کې کیږي په باډي سیل کې کیږي یعنی ټول باډي کې کیږي او ون پیرنټ سیل چې کوم دی ټو ډاټر سیل ته شي ډیوایډ شي او میوسس چې کوم دی دا سیل ډیویژن ها ټایپ ته کوم چې په سیکشوال ارګنز کې کیږي ټیک شو یعنی د میل چې کوم دی ما تاسو ته وختي ویل د میل سپم او د فیمیل ایک چې کوم دی دا رایوزیشن دا ټایم کې دا څه کیږي میوسس اکر کیږي ټیک شو دا میوسس شو د دې دوانو چې کوم د مایټوسس امپورټنٹ کار دار تاسو ته ما دلته ویلې ریپیر اف ډیمیج اور الټ شو گروث اف د باډي دا د موست امپورټنٹ څه شی دی او کا فنکشن د مایټوسس او د میوسس د ټول نه غټ فنکشن چې کوم دی ریپروډکشن نوې نسل پیدا کول ټیک شو دا څه کار دی میوسس کار دی اوس بدل ته موږ شارټلی مایټوسس او میوسس کو ډیسکس کو مایټوسس چې کوم دی تاسو سمجھل اکرز ان باډي سیل ٹھیک شو دا په باډي سیل کې ټیک پلیس دا په باډي سیل کې کیږي یعنی سوماټیک سیل دې ته سوماټیک سیل هم ویل کیږي ٹھیک شو او میوسس چې کوم دی اکر ان ریپروډکټیو سیل ریپروډکټیو مین سیکشوال سیلز ٹھیک شو ریپروډکټیو سیل کې کیږي ون ډیویژن ټو ډیویژن په مایټوسس کې چې کوم دی ون ډیویژن بکیږي او په میوسس के बाद टू डिवीजन की यानी मियोसिस 1 और मियोसिस 2 ठीक है और माइटोसिस के बाद माइटोसिस 1 और माइटोसिस 2 नहीं जस्ट वन माइटोसिस और मियोसिस बस ही टू टाइम बाय मियोसिस 1 और मियोसिस 2 प्रोड्यूस टू सेल्स कल चे पेरेंट सेल डॉटर सेल ला कई ठीक है पेरेंट सेल चे डिवाइड कीगी और डॉटर सेल प्रोड्यूस कई पर माइटोसिस के आगे नंबर बसुम रवि 2 बवी ठीक है चे कल मियोसिस भी नो पर मियोसिस के बाद वन पेरेंट सेल ब डिवाइड शी सो था 4 डॉटर सेल्स था ठीक है 4 डॉटर सेल था क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम कल चे माइटोसिस शि नो चे कम नवे सेल सशी वी प्रोड्यूस शी वी पैदा शी वी द पेरेंट सेल नो पागे द्वाणो के बाद सेम टू सेम से भी क्रोमोसोम ब के मौजूद सिमर चे पेरेंट सेल की ठीक है पर मियोसिस के क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ होमोलोगस क्रोमोसोम ठीक है क्रोमोसोम बस شي हाफ پشي یعنی 23 به یو سیل کې شي او 23 به په بل سیل کې شي دا کسه چې کوم دی نمبر بل دی هاف کېږي ډاټر سیل آیډنټیکل کله چې مایټوسس شي نو هغه ډاټر سیل بسوي د اماکه پیرنټ سیل پرنګي وي آیډنټیکل وي ٹھیک شو او په میوسس کې به ډاټر سیل ډیفرنٹ مختلف په د پیرنټ سیل نه کوم چې سلور د produce daughter cell هغه به د parent cell نه different مختلف پوي growth and repair د دې فنکشن سره تاسو ما دلته ویل growth بڑا هم دته ویل کی موږ ورته سوایو غټي موږ دې سره ټیک شو growth and repair مطلب تاسو ته ویل چې چا سزا خوګ را خوګ شي ان تلل شي ازه ټیشو چې کوم دی ډیمیج شي او په خپل باندې چې کوم دی یو سورې پس هغه ټیک شي دا څه په ځای باندې مایټوسس په ذریعہ کېږي او سیکشوال ریپروډکشن ٹھیک شو سیکشوال بس د دې په ذریعہ چې کوم دی نور نسل پیدا کېږي ساينټیفیک انفارمیشن چې کوم دی هیومن هاو 46 کروموسوم ان دی سیل لکه موږ هدا کروموسوم ذکر وکړو کنه چې کروموسوم دی کې به دومره کروموسوم یو دی کې دا کروموسوم دی کې 22 یو دی کې 46 کروموسوم په هیومن کې څومره دي په هیومن کې 46 کروموسوم دی په یو سیل کې مایټوسس کې چې کوم دی کله ون پیرنټ سیل ډیوایډ شي نو هغه 2 ډاټر سیل د نو کا 2 ډاټر سیل کې یو کې 46 کروموسوم یو بل کې 46 کروموسوم او دلته چې کله ډیوایډ شي نو یو کې به 23 وي او بل کې به 23 وي ٹھیک شو دا زمونږ لیکچر په سیل ډیویژن په ټاپک باندې امید لرم تاسو په دې باندې خپې شئ والسلام